السلام علیکم. وی ته چې جوکر یا مسخره د صدارت په کرسۍ کېنې نو هغه صدر نشي، هغه صدارتي محل چې دی د هغه نه سرکس جوړ شي. دغه حل زمونږ د دې جوکرانو چې کم په اقتدار کې دي او حکومت په سهولتکارۍ کړي، د 8 فروری په الیکشن ډاکا چولې، د عوامو د منډیټ توهین کړی دی، د فارم 45 باندې چې چا ګټلې وه هغه په جعلي طریقه سره بدل کړه او فارم 47 یې جوړ کړو. نو د هغې اوس دا نتایج دي چې د پاکستان مفاداتو له لوی نقصان ورکوي. دا د پاکستان او د عوامو دواړو تباهي ده. څنګه نن د IMF سینیر مشیر دی سعید احمد، هغه یو آرټیکل لیکلی دی او پای کې لیکلي چې د عمران خان د حکومت ختمېدو نه پس اوسه پورې 42 ارب ډالر نقصان پاکستان ته وشو د دې سیاسي عدم استحکام په وجه، او د عمران خان په دور کې GDP چې وه 6.1 وه او بیا د هغه چې حکومت ختم شو نو په یو کال کې هغه GDP را پریوته او 1.06 شوه. دا دومره تباهي د پاکستان روانه ده چې 42 ارب ډالر نقصان وشو نو پاکستان به قرضې علي، نو نور د پاکستان تباهي ده، او قرضې چې علي په عوامو به مهنګایي سیوا کېږي، نو دا د عوامو تباهي ده. خو څه کوي ورسره هغوی د عمران خان په دشمنۍ کې نه پاکستان ته ګوري او نه عوامو ته ګوري. دویم یو متل دی، وی دا چا نو وی دا پخپله نو وی ګیلې څه کوي د بله. زمونږ د اختیارمند چې دي او دا جعلي حکومت دی او بیا د هغوی څه چمچي دي په صحافت کې په میډیا کې، نو هغه چمچي چې هغوی د دوی په هره خبره باندې ها کوي او هغه ورته بیا نقصان کوي. کله چې په اسلام آباد کې دا پرامن احتجاج باندې فایرنګ وشو او قتل عام وشو، شهدا راښکاره شو، زخمیان او بیا حکومت پټول، په هغې وخت کې د امریکې یو کس دی ریچارډ ګرینیل، هغه یو ټویټ وکړو چې څنګه د امریکې اسټیبلیشمنټ د ډونالډ ټرمپ خلاف و او ده ته لارې بندولې او جعلي کیسونه یې پرې کړي. دغسې د پاکستان ټرمپ هم په جیل کې دی، مطلب دی چې په جعلي کیسونو کې او دې رها کړي شي. هغه حکومت نه برداشت کوله، خو بیا داسې چلو شو چې حکومت هغه شي وی چې لکه دا خو د ډېر بد کړي چې موږ ته وایي چې دی رها کا. نو ټرمپ اوس دا چلو کو چې هغه د لانجمار ملکونو دپاره مشیر واغستو او دی چې دی د ټرمپ ډیر نږدې ملګری دی او په مخکې دور کې په جرمني کې د امریکې سفیر پاتې شوی. نو جیو ته د خپلو غټو خلکو وي چې لکوټي د ده بېعزتي پکار ده، هغه هم سترګې پټې کړې او یو ټویټ یې وکړو چې هم جنس پرست ریچارډ ګرینیل ټرمپ مشیر مقرر شو. دا دومره د بېعزتۍ خبرې ورته کوله. هم جنس پرستي په ټوله دنیا کې شته، په امریکا کې کل عام ده، دلته کې چې څه کېږي خلکو ته پته ده خو د یارې غږ نه کوي. نو دغې شیز هغې پاکستانیان اوورسیز خو ډېر ایکټیو دي او د امریکې اوس په ټرمپ انتظامیه کې ډېر اثر رسوخ دی. چا د هغې سکرین شاټ واغستو ریچارډ ګرینیل ته یې ولیږو او هغه فوري جیو نیوز پکې ټیک او بیا یې ووي چې زه یو ځل بیا ویم چې عمران خان پرېږدی. دا اوسنی ټویټ چې دی د دې اهمیت په دې ډېر دی چې مخکې و نو هغه لا مشیر نه و، اوس دی د امریکې د حکومت مشیر شو. او دویمه خبره ده چې ډونالډ ټرمپ عام امریکې صدر نه دی، هغه چې د اسټیبلیشمنټ له شکست په امریکا کې ورکړی نو ایغ نیغ دی او هغه ځان سره هم دقسې ټیم ساتي چې چا سره سفارتي خبرې نه کوي چې داسې شوګر کوټډ کوي، هغه هم ورته ډایرکټ کوي. نو هغه دا ډایرکټ خبره وکړه، اوس د دوی نه وارو پار خطا دی، کیدای شي چې جیو نیوز والا بیا هغه ټویټ ډیلیټ کړي او دا په دې وجه چې دا دوی داسې بېعزتي غونته کوي چې د ولې د عمران خان د رهایۍ خبره وکړه. پاکستان حکومت او ریاست چې څه کوي نو د دوی دا خیال دی چې دا موږ په پاکستان کې کوو، بهر به دې پته نه لګي. د انساني حقوق خلاف ورزي، منډیټ نه منل، په عوامو باندې ظلم، جعلي FIR UN درته وایي جعلي دي، امنسټي انټرنیشنل درته وایي جعلي دي، انساني حقوق تنظیمونه درته وایي چې ټول جعلي کیسونه دي مه کوئ، میډیا باندې پابندیان دي، میډیا اوازونه کوي، هغه
ریپورټر وداوټ بارډرز د دنیا د ټول نه غټ تنظیم دی د صحافیانو او وایي چې په ایشیایي ملکونو کې په غزا نه پس پاکستان په دویم نمبر دی چې صحافیانو ته پکې انتهایی خطره ده او ژوند یې په سخته دی. نو دا ټولې خبرې هلته رسي. د دوی دا خیال دی چې موږ به دلته ګولۍ چلو. پرون الجزیره یو ویډیو جاری کړې ده چې رینجرز په کلاشنکوف باندې ډایرکټ په خلکو ګولۍ چلی، بیا دوی سره جواز نه. نو داسې اقدامات د خدای دپاره مه کوئ چې د پاکستان مفادات ته نقصان رسي. دا پاکستان زموږ د ټولو دی. ستاسو دا مه ګڼئ چې دا ستاسو د پلار دی. دا د هر پاکستاني محب وطن په دې باندې حق دی او هغه به پوره من احتجاج چوتولو حق هم دی. او د پوره من احتجاج حق چې د چانه والي نو بیا هغه حل شي کوم چې په بنګال کې شوي، کوم چې په بلوچستان کې دی، کوم چې په فاټا کې دی. مجبوراً خلک ټوپک راولي او هغه بیا ریاست ته نقصان کوي. نو د خدای دپاره د عمران خان په دشمنۍ کې عوام مه تباه کوئ، پاکستان مه تباه کوئ. نور به درته سړی څه ووایي؟ الله مو پویه که نو کو د ویډیو سره خبرو سره مو اتفاقي نو لایک یې کړئ، کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.